بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین، زه رضیہ مسعود یو ربیع تاسو په خدمت شه حاضر یم. نن د میش سره په پوډکاسټ شی ولما د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکی یوزون میشو نن د دنا د قبایلی علاقې د ځوانونو مشکلات د مسلې دغه په حواله سره پښتنه کو. دا ځوان د جنوبي وزیرستان سره تعلق لري او د ځوانونو د مستقبل د ځوانونو د بهتري د پورا په مختلف پلیټ فارم باندې ډیره اکټیو او فعال کردار ادا کوي. نو نن میژه د دغه ځوانونو په مشکلات د په مسائل او دغه مسلې میش په کیمه طریقه سره حل کولای شي دغه په حواله سره او دغه ماتي خبرې تاسو محتاج دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرلیش ناوال خو زه ته په خپل پوډکاسټ شی هر کلای وی ستړي ماشي درته کوم چې تو خپل قیمتي ټایم واستلی او د میژه دغه پوډکاسټ حصہ جوړ شولې. مهرباني، تاسو شکریا. تا اول خپل تعارف وکا چې د په وزیرستان شې د کومې علاقې سره د تو تعلق دی او تو تعلیم چیرته کوم ځاینا او څنګه حاصل کړلی او تو کوالیفیکیشن څومره دی؟ جی فرسٹ آف آل خو امونو محمد سلیمان دی. تعلق میں د جنوبی وزیرستان تحصیل لدا کوٹ لنگر خیل علاقې سره دی. او فرسٹ آف آل مو چې کوم تعلیم سٹارټ وو د میټریکولیشن میں دا ټوټل چې کوم 10 ایئرز دی دا پہاڑپور تحصیل دی خان حاصل کړي. پغنا بعد بیا چې کوم امو اف اس سی وا اخذ پېښور ته لاړو. پېښور ماډل ډیګري کالج نامو اف اس سی وکړه پری میډیکل. پغنا بعد بیا گومل یونیورسٹی نا مو بی ایس کیمسٹری اور فردر مو ایم فل ڈگری ہاں تے گومل یونیورسٹی نا په کیمسٹری حاصل کړه جی. ماشاءالله. شاه سلمان لکه تو چې کوم کوالیفیکیشن دی ایم فل اسکالر یې ایم فل ده کړی دی او دا د میژه د پورا د میژه د وزیرستان د پورا ډیر د فخر خبره ده چې نن د میژه د وزیرستان ځوانون چې کوم دي هغه هاي چې کوم کوالیفیکیشن دغه طرف ته روان دي. شاه سلمان لکه تو خپل دا غوړل چې ایم فل کړی دی. ایم فل په کوم سبجیکټ شې کړی دی؟ ایم فل کیمسټری کې مو کړی دی. کیمیکل ساينسز چې کوم دي د سوشل ساينس چې د می تشمو ایم فل کړی دی گومل یونیورسٹی نه. اچھا سلمان ته دار وشایا چې لکه څنګه په خپل تعارف شه ویل چې د قبایلی علاقې لادا کوټ لنګر خیل سره ته تعلق دی. د میژه کا د تعلیم خبره وکړو د قبایلی علاقې بیا د وزیرستان په دغه شی تعلیم څومره مشکل دی تعلیم حاصلول دی وزون د پورا یا دی و بچی د پورا؟ جی بالکل مخبل تعلیم د ډیر خانه کړای خو مخبل ها ډیر ډیفیکلټیز دلته چې ور فیل کړی دی. یو سیټل دو ویل ارګنایزډ ایز کمپیر ټو ټرایبل ایریاز چې کوم د علاقہ دو خو بیا مشکلات وی اغ په نسبت چې کوم میش وزیرستان تا وکسی وزیرستان شخو کا سکول سیستم میش وکسی مکمل فنکشنل سکول اثر اشتانا یونین چې کوم دی پاشه ها تقریبا گوسٹ امپلائز ډیر زیات تای چیک اینڈ بیلنس نشتا دای تعلیم نه ہونے کے برابر دی ورتا. لہذا انتہائی مشکلات دو په فاټا ایریا سپیشلی ساوث وزیرستان یا د نور ټرایبل ډیسټریکټ شي. تو خبره وکړه د وزیرستان د سکولې چورته سکولې نه کوم دی ډیر چې دی غیر فعال دی بیا چې کوم فعال دی پښه هر ټیچرون پراپر طریقه سره مطلب قسم مش نشي ورته ویلای چې بچی ته یو صحیح تعلیم ورته حاصلېدل شي. اچھا سلمان ته در وشایا چې د میشه قبایلی بیلټ یا د میش قبایلی علاقې دغه ورته حالات څنګه دي تو سه ورته څومره مشکلات وکاتل څومره مشکلات ولیدل او تعلیم طرف ته کمیش خبره وکړو ورته د بچی د پورا تعلیم چې کوم دی ام ماحول څنګه دی؟ بالکل کا د حالات براش خبره وشي حالات د میش د ټرایبل ایریا سپیشلی ساوث وزیرستان چې کوم دی دا په قسمه نه دی لکه دا نور ایریا شوک سه پدا چې اپریشن شوای دی پدا شه پانا بعد دا فال کاونه شه ټایم ولګی دی بیا حالات وسلج په قسمه نه دی چې سړی نارمل ټایم تیرا ولای شي هر قسمه فیسیلیټیز اور دار شای وشي حالات نه دی شو خو کا تعلیم په سایډ خبره وشي تعلیم بیخی نه ہونے کے برابر دی. سکول چې کیم دی اگر چې بلډینګی نه هر شایسته دی گورنمنٹ طرف نه خو فعال نه دی او فعال کاونه په چټ باندې ټیچرز نرو تاگ که چې کیم دا یا چا وجوهاتی مو مقطع دغه غټه واجه چې کیم د خلک په دغه انټرست نه وخستنه دو یا آیا د غوړین ها چې د خپل قبیله ته تعلیم ورکو خو کا غوړی بیا د خپل کردار نه ادا کوي په یو ښه طریقه. مین ریزن چې کیم د میش خال ته دا پته نشته دی چې د چا حقوق دي او چې شاید د په چار دو خپل حقوق حاصل کاونه پره
کمیش دغه شي ته وکسي چې ټیچرز اویلیبل کاونه یا دی د بچي ته په خپل علاقه باندې تعلیم ورکاونه پر دی د چکړای شي لہذا پاشه دی د خپل اوس څګولای شي په ډیفرنٹ طریقه احتجاج یا دو طریقه دو یا چه هدي او که دی دا طریقه وکو پانا بعد دی ته میډیا ها دی ته کوریج ورکو اخباری نه دی ډیفرنٹ پلیټ فارم دي نن سبا خو په سوشل میډیا باندې دومره پیجز دی او ډیر شش دی د کیم دی فالوورز دی خبره تقریبا نیشنل لیول ته راسي او دی تو هر شی مطلب هر ډپارټمنټ باندې خپل پریشر هر شي ډپارټمنټ هر یو خپل کردار ادا کو ټیچرز ها اویلیبل شي په خپل علاقه شو د تعلیم حاصل شي نرمو مطابق ځای چې خلک ته لږ شعور هم پکور دی چې دی په دا شي پوه شي چې میشه هر شی کولای شي ټیچر هر واستلای شي خو یو طریقه چې دی زده کو چې په کومه طریقه باندې میشه دا شی خپل جوړ تر ورسي آیا یو احتجاج دی یا څنګه طریقه کېدای شي شاتو ډیره بهترینه خبره وکړه چې د علاقې خلک چې کیندای هغه په دغه مین کردار دی یقینا کمیونټي چې کی موضوع ډیر اهم کردار ادا کولای شي کا کمیونټي بشعور وي هغه د خپل رائټس باندې د تپاته وي چې مشر رائټس دی هغه د پوره دی او اوس پورتا کو مختلفه طریقې دی احتجاج وکړو د روزي بیا کېدل شي بیا دا پاسیبিলিټی شته چې دا سکولینه چې کوم دی افعال کیږي او دا زه مثال هم دا درکو چې د میجا په وزیرستان چې د جنکۍ ایجوکیشن فیمیل ایجوکیشن په شی د میجا بچونه رواتلې د احتجاج وکړلی او د چې کوم سلوګن دا ز په هر غاښ دا مثال هم ورکاو دا خبره ز بار کو دا زکه چې دا آیو شاید چې د یو د غیر فعال سکول فعال هشه د پخ سټرګل په وجه باندې او هغه هایر سیکنډري هشه واغه سکول نه جنکۍ د میټریک एग्जाम हो पास का आ स्कूल چې هغه اول غیر فعال و بیسیک چې کوم ایجوکیشن و هغه د دې تنه ملل کېدی خو هغه جنکۍ سټرګل په وجه باندې ډېرې جنکۍ ته الیار جوړه شو هغه ایجوکیشن ډپارټمنټ ته خو چې کله خلک بشور شه خلک اوس پورته کا اسکولینا ورته فنکشنل شول لکه تو خبره بالکل زبده باندې تو سره متفق یا چې خلک خپل چې کوم شعور دی ډېر ضروری دی آشا اتم ته در وشیا چې دا د کیم میشه په دا حالات شي دا چې کیم تو وشول چې یو خو د میشه لکه جنگ زده دو جنگي والیدو بدمنی حالات هم ورته غیر تسلی بخش دي بیا ورته سہولیات هم نشته دی میش خلک ته شعور هم نشته دی لکه ډیره مسلې دي په دا شی که یو بچای یا یو بچای دا د کالج لیول ته یا د یونیورسيټي لیول ته سي په څومره پروسس باندې تیریږي یا اخته پته وي د خپل فیوچر چې مو ته چکړل بچار دي د خبره شروع شي د په بارا شغو خاصه خبره او فرست اف ال زد د جون خبره ک چې یو په دارا ویل سیټل علاقه شه چې ډی خان علاقه شه مو چې کله تعلیم حاصل کاولی میټریک خو پرېږ دا تر بی اس تر مانجا پر هم متد خپل فیوچر په بارا شه پاته نه دا ز خبره ویلې کا او په دا شو کې دای شي ته وای چې جان خبره خونشت نور چنه بداشه نور فیکټرز دي چې هغه د فیملی سره ریلیټډ دي اخشه په ټول نه فرست پرایورټي وزو یو تعلیم یافته مور ته تعلیم یافته پلور ته او بل وسایل نشته میش په علاقه باندې چې د پلور دلته موجود وي او دای ورته په خپل باچی باندې پلور کا چلو تعلیم یافته نه وي کم از کم بهر ته غزي سوسایټي سره نو ستلور بیا ډیر وی چنه چې دتا د علاقې ارشي پاته وي بیا په باچی باندې چې د نظیر وي ورته نږدې روزګار ورته بیا هغه دای ټیکل کولای شي کونسلینګ کولای شي او اگر چې مشته پاته دی چې مش پښتین کا چیرې بهر ته لوړ شي اخو چلو بهر ته لوړلی په پاکستان شه ها چې کله دای روزګار ته دریمي بیا دای پېښور اسلام آباد کراچي بیا په کور موجود نه وي لہذا هر شی رو دریمي ټوټل بیا په یو تعلیم یافته مور باندې ډیپند کوي کا چیرې میجا ماندې پلارینا چې کی می دای تعلیم یافته وي لیو دایته دا فائدہ حاصل شي چې باچیو په وړي کول نه وا چې تر میټریک پر یو کونسلینګ کوي دی یو په شته طریقه باندې دایته د معاشره سره دی واسطه غړي چې کیم فیلډ د ته پچار دا یا د جنکای چې کیم د باشي باندې مور پلور ډیر شه پیج دا کیم مایند ول دی مطلب سسټینبیلیټی په د شي کیم فیلډ طرف ته زیوتا دو او بل د ته چ پچار دو کیمه طریقه دو اغه دای کونسلینګ کړل شي لہذا دا خبره مو پدا وکړه چې میجا چې کیمی په دا ایریا شه کونسلینګ نه و موته د فیوچر پاته نه وکمیش د وزیرستان خبره وکي ورته خو امور پلور چې کیمی د معاشره لیا هم مطلب یو کټ شوی ډیر کټ شوی دي کنه په یو کورو شه
تقریبا محصور وي دی کونسلینګ په ټول نه غوټه واجه چې کومه دا کونسلینګ خو بیخي نشته دی ورته چې بچی ته فیوچر خو ډیره لره خبره ده چې دی ګریجویټ شي په چا طریقه اپ چانس ورته ملاو شي و جوینه بل جوینه دی وراسي بیا دی ته د خپل غاپاته نوي او په دوم سایډ باندې کده علاقې حالات وکسه هغه ډیر مین کردار دی تقریبا هر چا خبره پکړی دو دغه تو منټل هیلث باندې اثر اچوي تو چې کیم یو کانفیډنس لیول وی یا دا شای زکړای شاخ مکمل تباشي او ته جون تا یو کم شمیره چې یو داسې علاقې نه یا جنگ زده علاقې نه یا تو په مایند باندې همیشه حالات کیږي تو په علاقہ تو په خلک چې چک ټیټ درې بیا سپیشلی چې کوم نوجوان نسل دی اډلیا ها سنسټیوي دی ته دا پته وي چې هر مو په سار راوند دی مو په کاندر راوند دی لہذا تقریبا فوکس خو چا هدا پر پاس ایډي دی په خپل ایجوکیشن په خپل فیوچر بیا هدا سه فوکس نشي ور دی ته موقع نشي ملا او دا کونسلینګ شولي ور سره بل چې داس برې درې او سکول سیستم بیا روزګار نشته والدین چې کیم دی قسمه expenses نشي وخصه نن سبا ډېر ډیفرنٹ ټایپس چې کوم یو سکول کالج فیسی نه وي سکولې ولا یونیورسيټي ولا پغنا چې کله طبيعه وړي سپیشلی اکیډمي دی هغه خامخا کاونه وي بیا امډیکیټ جون ته تیاری دی خپل طریقې دی کنه مزه خپل ټیچینګ فیلډ سره لږ ریلیټډ چې هغه وخت بهر ته خو خلک کې چې نه تو سکول دا لوړلې بیا وروړلې مزید ته چې ټیوشن یا ته امډیکیټ دا زون ته چې شاعر وکړي خو زه سپیشلی دا د اف ای سی سټوډنټس چې کوم دی والدین ته آیم چې دی دا خبره تاسو ته وګورئ یا ټیوشن دی ته پچا دی کوشش کوي چې ورته اویلیبل یې کوي او که اویلیبل یې نه کوي دی دا خبره ویلیډ دو چې دغه ضرورت دی ته سپیشل ټایم ډیر کم وي کورس ډیر زیات ستر وي په اپوسا باندې دی د اکیډمي ته ضرورت یو اکیډمي نه بعد چې کله دی د خپل کورس کمپلیټ شي امډیکیټ چې کیمه دا جون ته تیاری د خپل ټیکټکس دی طریقې دی هغه کاونه ضروري وی لہذا د میجا خلک روزګار چې کینده دی ته نه دی اویلیبل دلته یا پلارینه بهر تدریمی هغه داسې په مشکلات باندې دا شاید د پیراکاوی دا یو مین واجه دو چې کوم چې کیمه دا نور خبره وکړي چې منټل هیلث چا کانفیډنس سره ټیټ شوی وي لہذا دا مو مخته وجه اچھا سلمان لکویسو ته متدار وشایا چې میشا په دا علاقہ شه تو د فیمیل ایجوکیشن خبره وکړه زو فیمیل ایجوکیشن سایډ ته اتو په نظر سره د یو قبایلی زون په حیثیت سره د زنانه د جنکۍ تعلیم دا څومره ضروری دی د براشه خو چې کیما اول خبره مو وکړه چې یو نسل چې کیم دی هغه ټوټل ډیپند په فیمیل باندې دی بیا میش په کمیونټي شو خو 110% په فیمیل باندې تقریبا اثر دی دغه چې فیمیل ایجوکیټډ نه وي لہذا میش نسل مخته قسمه کا ترقی وی کا نور چا وجوهات وی پاکستان مو دی د اجوتا نه ورس چې کیمه دی یو سوچ وی یو ګولی وی کنه کچره دا کہاوت تا یا خبره دو چې مطلب که تو فیمیل ایجوکیټډ وی تو پیرا نسل ایجوکیټډ وی کنه یو سړی ته ایجوکیټډ کې هغه یو سړی ایجوکیټډ کیږي کنه صرف د پر انډیویډوالي محدود وي لہذا که د شي ته توقع یو فیمیل ایجوکیټ کاونه بیا د میش په معاشره شه انتهایی ضروری دو په میل نه ضروری دادو په دا چې میجه چې کیم بچی دی والد بهر تا وی دی بوړی کولی شي چې کیم وی ورنږدې چې په ټول نه نږدې وي مور وی کا مور یې ایجوکیټډ وي د بچای مور سره ډیر زیات اٹیچمنٹ یې وي یا کا په کیمه معاشره شه وکسه او کچره ایجوکیټډ مور وی اپ پیږي هغه دای چې کله کونسلینګ کو د وړی کول نه کونسلینګ مطلب صرف ایجوکیشن نه دی چې تو مخته چت درې می چوکاوي تو روزګار څه طریقه وی یا چتو ته پکور دو کونسلینګ شي میجا چې کیم دی اخلاق دی عادت دی طریقې دی نوست ویلوړ دی تربیات چې کیم دی تعلیم تربیت دواړه پکښې رول کنه د دوی سره ډیر زیات ضروری دی اسپیشلی میجا ایریا چې کیمه دو بیا چې داسې سفر شوی علاقہ وی حالات الریډي ته بیا سوشل میډیا دور دی وډ زور دی ارشینه خبر وی قسمه حالات دی په داشه وډ کې پر یو چې مور تعلیم یافته یو بیا ډیر شکی دار ادا کوي تقریبا چې کیمه دو مور د پیاونه چې کیمه دو په داشه ډیر شو اثر دای کېدای اچھا سلمان زور شو په دغه دفتر ته تو سوشل میډیا خبره وکړه چې نن سبا سوشل میډیا دور دی سوشل میډیا کا لکه تو د خبره نه زده اندازه لګاو چې په سوشل میډیا باندې اکثریت چې کیندای داسې غیر سنجیده پوسټ نه کیږي قسم خبره کیږي او هغه سوشل میډیا یو موبایل هر چا نه چې وی بس ادا کتلای شي فیسبوک ته کدی د اپ صحیح طریقه سره لکه زه تو نه دا کوېشن وکړ چې آیا د میر د ځوانون سوشل میډیا استعمال کو او دا ډیر اکثریت نیگیټیو استعمال لای پازیټیو اکه سم استعمال یې نشته دا څه وجه کېدلای شي
دا لږ کې هغه تو خبره ده چې مور کردار په دغه ډېر اهمیت لري که مور ایجوکیټډ وي بیا هغه بچی هم یوه ښه طرف ته شي. بالکل سوشل میډیا چې کومه دو سوشل میډیا کا میش دا سوشل لفظ ته بهر ته وکسي بهر ته اکثر میش دا کاتلی دي چې خبره هر سړی کوي هر سړی سره نوست وی لوړي په داسې ښه خلک وي بد خلک وي چوک د ځون نه خبره مطلب پاشه شورټي ډېره کمه وي او چوک څه هم ویلی شي ډیفرنٹ خلک وي داسې سوشل میډیا ته چې کومه میش روشي کنه خو تو سره نږدې هم نه وي چوک څه هم غوړي بس پوسټ یې کوی څه په باره شی وي که هغه اخلاقی دایره شوی که نه وي چا په باره شوي که یو فالس انفارمیشن وي که څه هم وي بس لکه پاک قسمه دی چې کوم کنټینټس دي بیا د میږه خلک ډېر غیر سنجیدگی دو پدا شو که چیرې داسې په دا حالت شي د میږ بچیون چې کوم دي دغه سره رسایي ورته حاصله وي د سوشل میډیا لہذا په دا شی ډېر بیډ امپیکټ په دی اچوي خو که چیرې د فیملی ول کسان دی یا مور وي یا نور په کوشه کسان وي دا ایجوکیټډ وي بیا دته تقریبا یو طریقه روشایي یو نوست وی لور دا روشایي چې چوره استعمال کوه کیم شی استعمالوه کیم ما استعمالوه او چې کله دی مخته یو نیوز رو درېمي یوه خبر رو درېمي بیا دی په دغه شي پوه کو چې یاره دغه میږ ایکسپیرینس کړی دی دا شی چې کوم دی دغه طریقه چې دغه ته اول پچار دو چې دا ته کنفرمیشن وکړي ما خپل په دا شي یقین کوه ما ته شیر کوه ما په دغه شي باندې مخته فالو اپ کوه او بل دا هدو په دغه شي دا خبره لکه نیگیټیو خبره چې کومه دو هغه نه څومره ها انسان سایډ ته کیږي نیگیټیو خبره پروموټ کول یا شیر کول یا او ظاهره خبره دو انسان چې کوم ترجیحات وي هغه پوسټ ته شیر کوي هغه شي ته اهمیت هم ورکوي خو د میشوله چې داسې ټایپ غادي میش خلک ترجیحات چې کوم دی بدل دي او پخشه مین کردار چې کوم دی تربیت رو درې میغه تو خبره دو. اچھا سلمان ته در وشیا چې د میژه د دغه علاقې چې کوم د ځوانون لیا دا میژه خواندې دا روشي د کالج لیول ته لیا د یونیورسيټي لیول ته څه وایي چې کوم قسم سبجیکټ دی ته وخستل په چار دی یا دی ته څه کول په چار دی ځکه چې ډېر ځوانون پیغلې میش خواندې یا تو دغه پوډکاسټ کسي دی دا اور وی چې دی ته هغه نه پته اندازه وشي چې میش څه کول په چار دی زه خو چې کوم مخبل ټایم تیر کړی چې مو ایکسپیرینس دی کنه زه سپیشلی چې کوم زیوت فوکس دی د میشي کومه میل فیمیل کمیونټي د مختر راونه دو دغه زه دا سجیشن ورکاوه چې کوشش کوئ چې کیم سبجیکټ سو خلایق په براشه لږ دا معلومول غوړی چې یار په دا ملک شي کیم دی دا یا پریکټیکل دلته شته او کنه شته مطلب مارکیټ دغه شته دلته دغه سکوپ مقصد دا دی چې تو ته چا فائدہ حاصلېږي دغه نه کنه میجا بیا کمیونټي چې کیما دوته چې ګریجویټ شي د یتونه یو هیله تماشي چې دا جنکای یا دا فیمیل چې کیما دو دغه بس خپل سٹارټ اپ یا کار روزګار چې کیندا یا جاب چې کیندا دته ملاویږي دته ارنینګ رو درمی او په دا شي چې کیم سبجیکټیو فیلډ دی دغه کله نه غوړه چې د دښینه رو پچټ کې چا شاو کوي بالکل په چار د وخت سبجیکټ چې کیم دی میش سپیشلی معاشرم چې کیما ساينس فیلډ ریلیټ و ویسا پر اسکولینا کالجنا ټوټل په دغه باندې فوکس او ساينس فزیکس بایو کیمستري نور ډېر داس فیلډ دی کنه تقریبا دا کوله دا حاصل کوله هیڅ مسله نشته ډېر ښه فیلډ دی کنه خو دا پریکټیکل دلته اویلیبل نشته د پاکستان شي اویلیبیلیټی نشته د پریکټیکل او یو په وټ لیول باندې تاګ چې کیم یو په چار د دا غیزات ورکاونه چې چورا دی چوکو ریوارډ ورکاونه دغه په واجب باندې په زرا و په لکه خلک دغه فیلډ وکړي خو د لکه مایوسی سایډ ته لوړل په دا چې فائدہ نشته د دومره نو ویکینسیز شته یوانی ما ویکینسیز وی 16 17 شي وی په زرا و په لکه خلک ورته اپلای وکړو یونیم لوړ شي چې ډېر په مهنت سره 5-10 ورشي پاشه اخر ته داسې میش فیس کړي دی لیدل اندي چې بیا دایته ډیفرنٹ ټایپ د افر وشي چې یا پیسې مختارو شي سفرشتنه مختارو شي دا چانسز ډېر زیاتی هر سړی دغه واقف دی لہذا د چې کیم کمپټیشن شه زدا یا چې په چار د چې میشا یو پریکټیکل فیلډ سایډ ته لوشي چې کیم میډیکل سره ریلیټډ دی بی اس ان شولي نرسینګ شولي انستیزیا شولا ریډیالوجي شتا ریډیالوجي دا شین داستی چې تکلا ګریجویټ کېږي بلکې په انټرنشپ شه هاتو ته یی چې تم متارشات ډیفرنٹ پرایویټ هسپتالي نه جوړ ډیماند یې زیات دی ډیر زیات ډیماند یی دی چې هر سړی ته بل میډیکل فیلډ چې کیم دی الریډي میش ډیر په خروپ حالات شه دی خلک ضرورت ای کا ډاکټرون دی کا نرس دی بیا انستیزیا دا خو ایمرجنګ فیلډ
فیلډز دي میش وغاشه نه هونه کې برابر دي دا سي ډینټل هاشته دا ټول چې کوم دي او دا نور چې کوم فیلډ دي په داسې ټیکنیکل چې کوم دي ووکیشنل دا ډېر ضروري دي نن سبا خو چې کوم ایمرجنګ چې کوم ډېر په ټاپ باندې راوندي آی ټي سکلز چې کوم دي په داسې ارټیفیشل انټیلیجنس بس دور د دور راوندي اے آی تقریبا زه خدای چې میش سره یو خپل اسسټنټ دی موبایل شولي په داسې اخر ته میشه هر چار چې کوم یو اے آی اسسټنټ په حواله کوي چا و میش ته هر چا ویس 50% خو چې کوم دی ها اے آی د میش په غاښ روغلی دو میش استعمالوي دغه شی چې کوم دو میشته چې علم حاصلي نور ډیر داسې پلیټ فارمز دي چې هغه میشه از ا شاپ میز یوز کوي شي سپوز مو سره یو سکیل دی هغه زرو خل فایور شولي فیسبوک انستاګرام شولي ټیک ټاک شولي چې کوم میش سره انستاګرام دا ټول دی په داسې میشه دغه یوز وکي میش خپل فیلډ شو کی دلته چې د مو فیلډ د مو سکیلز دی لہذا زدا د چار کا و د بیا تو سره انټرنیشنل لیول چې کوم دینن صاحب خلک تو سره رابطه کو او سافټ چې ته چار ورته کې ورلاږي پدا چې نن صاحب بهر دنیا پوښ و چې میشه یو کا سایر کوي او نور پیرا کمپنی او د اکوموډیشن ورکي یخ په مقابله شي میشته په نور ملکینه شي چې کوم دي په ډېر کمې پیسې باندې سرویسز چې کوم دي میشته مهیا دي داسې چې کوم دی سکیلز چې کوم دي میکانیک شول داسې چې کوم سولر انسټالیشن شول په داسې الکتریکل چې کوم شول ډېر زیات دي بلا فیلډونه دي ډېر زیات دي دا خو میشه خلک اکثر ناخل پرې کو خو کداش خلک ته میش وکسي میش ول ام فیل پی ایچ ډی ته وراسي کدا سورس اف انکم وکسي دای 20 نه 50 په مانشه تقریبا ډېر کم خلک چې 50 په مانشه 20 نه 30 په مانشه خو کا په دبل طرف باندې میش وکسي چې کوم د ګاډي جوړاونه ول او یا د سره هنر وي یو ګاډی جوړاونه چې کیمه دو په دغه تقریبا 10 نه 50 په مانشه ډیفرنٹ سکیلز دي چې د چې کیم دي د غیر خپل ځون ته ایکسپرټس دي دا سه په شور څخه شاته گیم بریکس دي دغه پروفیشنلی طریقه سره ته یې چې کمیش پروفیشنل طریقه سره دا شاینز دا کو دغه فائدہ دا چې وسه کا یو گورنمنٹ میج امپلای روغلی چې سرکاري نه کوي وي اکا 35-40 هزار دای پر منث خلی یو دا سه میکانیکل فیلډ شي ویل یا الیکټریشن ویل یا کوم هغه وی هغه پر ډے زیا چې 40-50 نه زیاتای دی جوړولای شي چې دای کمانډ وی پروفیشنل وی او بیا که د سره دغه لکه پروفیشنل وی ډیګری وی دغه ډیپلوما وی ورسره هغه خو پاکستان شیخه شتا لکه ډیماند یشتا اوټ اف کنټری ډیر زیاتای ډیماند دی د بهر چلو شي ډیر هاي سیلری دی خلی بالکل یو ډیګری چې کیما خبره وکړه یو خو وست چې کیم داسې مینولی تو یو سکیلز دا کدا میکانیک مخابره درته وکړه هو کا چیرې می ډیګری وس انجینیرینګ دای چې کیم می سیول شي هارو درېمی داسې الکتریکل شي هشته دی د بل چې کیمه میکانکس ډیګری دو دا کمی جوخ دی د خو ډیر زیات آی ټی شولي نن صاحب دغه ډیګری کده میج نوی مینیمم چې کیم سٹارټ اپ تای کا په فارن لیول مش خبره وکي کنه فارن شي مینیمم سٹارټ اپ چې کیمه دوبای او د سعودیا کا خبره وکي تقریبا 4000 نه سٹارټ اپ وی سٹارټ چې کیمه د سیلریز وی او کالش کی فیل سره د دې بالکل پخشي پوي پریکټیکل یې کړای تقریبا 4-5 نه سٹارټ شي 20000 40-50 پر ها ایون تللی دی سیلریز لہذا دا ډېر وټه خبره ریال په درهم ریال او درهم چې کیم دي دغه شتللی دي بیا نور چې کیم یورپ د نور علاقې په داشه خو جونتا بلی سو د سپیشلی نرسنګ سره چې کیم میشنن صاحب کسي نرسنګ فیلډ چې کیم د یورپ واشه انتهایی ضرورت دی او ډېر ښه سیلری پیکیج او یو ښه لایف سټایل ورکوي دی تا یو ښه علاقه یو ریسپیکټ ها ورکوي تقریبا په داشه ډېر زیات شه سلمان ته متدار وشیا چې کمیجه د یونیورسيټي خبره وکړو اکثر د میجه کا فیمیلی تعلیم حاصل کو کدی د کالج ته په مشکل سره ورسي کالج نه مخته د فیملی ولا د ته په یونیورسيټي شي اډمیشن ته پرمیشن نه ورکوي چې یونیورسيټي حالات قسم دي آیا ته په یونیورسيټي رو تر شوی لشي کته دار وشه چې یونیورسيټي کې ماحول لای او سپیشلی کمیجه ټیچینګ سایډ ته وکسي یا منیجمنت سایډ ته وکسي یا سټوډنټ پخښه وکسي دا لشي ایکسپیرینس می شیر کا او یونیورسيټي شي کچره میجو یو ټیچینګ سټاف یا یونیورسيټي زون ته چې کیمه د سټاف ته اورال چې کیمه کیم طبقه سره وی ها کپا په براشه زه خپل چې کیمو ایکسپیرینس کړی دی مولي دلی بالکل لاغه زه نه پاتہ پر یونیورسيټي هزانه منشن کا ور چتا پاتہ وی د هر یونیورسيټي تقریبا د اهلای
ټیچینګ سټاف چې کوم دی نن سبا سپیشلی تاسو وینئ په دا نن سبا ټایم چې پیسې په ذریعه باندې یا دی چې کوم دي سفرش ډیفرنٹ سیاسي چې کوم انوالومنټ انتهایی زیاتای لحاظه چې کوم په شب کوالټي چې کوم طریقه سره کوالیفاید ټیچرون دي یا نور منیجریل چې کوم سټاف دي کوالیفاید چې ډېر په خوشحالي طریقه باندې علاقه هم پیژاندي او یو ټیکټکس و درېمي چې هر شی سارټ آوټ کوای شي کنه هغه کس نه دی اویلیبل په یونیورسيټي شه هغه دوی ته نه راسي چې کوم په چار دو په کوم پوسټ باندې دا فیکټرز چې کوم دي په شینوال دي نه کوالټي چې کوم کوالیفاید ټیچر دی ریل کوالیفاید یا پریکټیکل چې کوم په هر شي صحیح پوی دی اکاس یک پوسټ ته نه ورسي چې هغه پوسټ ته نه ورسي بیا انډایرکټلی یا سټوډنټس چې کوم دي دنه سفر کیږي په دا چې انا منټلی د هغه پوسټ سره جوړوي په دا چې هغه سوچ پاکستاني وی ټیچر غونډه یو کوالیفاید نه وي د خاص پر نه چې کومه د انفارمیشن لیول وی ایجوکیشن نالج چې کومه پاکستاني وی سټوډنټس خارجه وکو یو ورور چې کوم د یو کورنۍ وا خو روشي یونیورسيټي ته وراسي او پابند پلور خارجه کو ډیفرنٹ تکلیفونه ورته برداشت کوي تا ګروتا خواروق دای کنه ډیفرنٹ نور ضرورتي خو چې کله دا کلاس ته درېمي ایو کس چې کله د کوالیفاید نه وي د یو پوسټ پر دته د هغه اهمیت پاته نه وي زه خپل چې کله دا ریل ایکسپریمنت چې کوم کړی دي یا ورته متدا ایکسپیرینس مې دی پاشه فرست اف ال خو ټیچر په ټایم نه درېمي د تلوړ دا شای وینا چې یا دا یو زموري د دای داش مې چې د مو یوانی کاری دو د یو مو اچیومنت د یو جونتا افسری ژغوي په ابوسا چې ټایم باندې روتا خوش بیا چې کله دای کلاس ته رشي پراپرلی دای تایور نه وي یو کا ډیر کوالیفاید ټیچر وي دته یو طریقه وي د هر شي هر فیلډ یو طریقه وي د یو پریپریشن کو یو سپیسیفیک ټاپک وي جننه مدا شاید دای چې کله کلاس ته درېمي 10 دای الور تایور هنوي بیا په ال خبره په وره په اټینډنس په دل باندې کلاس ټایم ضایع شي او ورګي یا فیمیل یا میل چې کی میداد در لره سپوز کده ګومل یونیورسيټي ته एग्जांपल دیر کو تقریبا 14 سے 15 کیلومتر 16 کیلومتر ټریول کاونه سیټی نه چې کوم مین کیمپس ته یا پیرا ریزه یا کاونه چې کوم د تپکو شه ډیر چکاولای شو یا بل فیل شکوي بیا چې کله کلاس ته لور شه ته کلاس ونه خلې په کلاس شه هیڅ شای نه دی او پر ریز شه یو کلاس ورشي دوا کلاس ورشي او یو ریج زای شي یو خدای زندو بل په اپوسا کچېری مش د یونیورسيټي لیول تا وکسي یونیورسيټي هم په یو ټیچر چې کوم یو ټیچر په چار د چې دا یو ټیچینګ جست د داغه د چې دا یو چې کوم ټاپک یو ډیلیور کو بس په کلاس یا ایکسپریمنت په وکو په ور کې باندې دته ډیفرنٹ چې کوم دی پوزیشن ور حواله کړی دی پاشه یا پرووست وی یا دای سکیورټي انچارج وی دا سه پشه نور مطلب دغه خبره نمیش دا هغه کړل شي چې کوم سټاف دی یو خو هغه کوالیفاید نه دی دوم دا چې کوم داسه کوالیفاید دی هغه ته نور دومره ایکسترا ذمہواری ورکړی دی چې هغه پوجا باندې اپ سټوډنټ باندې فوکس نشي کولای په نور لانجې شي شاخوي او بل دا چې تو د غاو کړل چې لکه ظاهر خبره دو خرچه زیات شي یو خور یا یو ورور چې یونیورسيټي لیول تدریمي هغه ډیره خرچه وي هغه خرچه زیات شي خو هغه آوټکم چې دای ادا سي نه وي بل په دغه شی زول لکه دا خبره هم وکړ چې د میش فیمیل چې کیمې دي فیمیل یونیورسيټي ته نت للې لکه یو خو دا غاهه د چاورته ماحول لستای او بل په دغه بل چې د سیریزن کې دای شي چې اکثر خلک ورته یي کا کالج هدا پر دی ته پرمیشن ورکو او یونیورسيټي شورته چې نه تاسو یونیورسيټي ته ماچي مو چې کوم ایکسپیرینس شوی دی په دا فیلډ شي مو اکثر لیدلې دي چې وړ کې سپیشلی اول خو د وړ کې خبره او چې یو کورنا یو ورور اول ولا جلې شي چې کله دا 4 کوله 20 وکو یا ام اس سی یا څنګه وکو پابند خارچه وشي خو چې کله دای ووزي پاکستان آوټکم دنا نشي مشته حاصل آکا ریزن یې نان کوالیفاید سټاف وی کده یونیورسيټي ډیفرنٹ پالیسیز وی کدای شي خو چې کله دای روزي کوالټي ایجوکیشن دته نوی حاصل په پوسه چې بهر ته روزي چې د علاقې چې خپل میج وکسي وسم چاوال خبره وکړه چې نه پوزیشن شته د نه نور روزګار مواقع شته لہذا دای وی چې کچره د میج یو میل چې کیما میل ډومیننٹ سوسایټي د پداش نه د میج میل یو دا حساب دی بیا چې کیم ان ایجوکیټډ پیرنټس دي کنه خو په دارانه پیش سیمپل دا وی چې دا خو تعلیم ته دی چې کیم ټوټل مسله ور کو چې دا تعلیم وجه دو تعلیم بیا څه فائدہ نشته دغه چې کیم دو لہذا دی وی چې کچری ور میل داس نو کړ بیا فیمیل چاو مزید د فردر وی چې بیا دغه ضرورت نشته دی تقریبا دا واجه هدو چې د فیمیل اکثر مخته فیمیل یونیورسيټي ته رسایي نه وشي
اچھا په دغه ځای چې دا وجه هم ورسره کېدای شي چې کوی ایجوکیشن هم همیش خلک ته نه خوښوي چې لکه د وړ کې چې کوي په ګډه تعلیم چې کوم دا ایمن لږ دی د دغه شي ته هغه کو کالج ته لاجی کالج خو جن کوي خپل کالج وي په یونیورسيټي خو دا په ګډه وي دا وجه نه دا هم هارډلز په دغه شی راتلای شي کوي د فیمیل پر خپل یونیورسيټي وي د فیمیل یا چې میش ټرایبل بیلټ چې کومه جن کوي دي هغه تعلیم چې کوم د یونیورسيټي په لیول باندې د ډیر پاسونی سره حاصل بالکل دا چې میش وکسي دا میش کلچرل چې کوم بیک گراوند دا یا میش کلچر چې کوم اساسو میش خلک شمیري دا میشن شمیري میش خلک چې کوم دای چې یو فیمیل چې کوم دو کو ایجوکیټډ چې کوم کو ایجوکیشن انسټیټیوشن دی دا ته لوړ شي یو میل چې کوم دا سارا دو تعلیم حاصل کوي یو کلاس یا یونیورسيټي شه دایشن دا غوړي لہذا که دغه پر داسې یونیورسيټي وی چې مطلب فیمیل زون ته یونیورسيټي وی میل زون ته یونیورسيټي وی دا مسله هم حل کېدلای شي مې بي په دا شي امپروومنت وتلای شي چې یو دغه واجه کم از کم فیمیل دی دی په کورس نه پرې دی او مخته هایر ایجوکیشن ته دی دی پروسیډ په دا شي د میش دا مسله دی چې دا هم چې دا هاستل چې کیمې دی اکثر کا کی وای یونیورسيټي وس مردان یونیورسيټي مش خبره وکړو چې فیمیل ته همیشه د وزیرستان نه یو ورلیر مردان ته اکثر ودی د داسې لکه ویس خو ځنه لکه حالات لږ تر چینج دي چې فیمیل دریمي هاستل شه د پندې شي خو اکثریت د هاستل پنداولې اجازه ته نه ورکوي دا هغه د میشه د فیمیل چې کوم ایجوکیشن د یونیورسيټي په لیول په شي اکثریت د میش فیمیل چې دي عادت مختلف ریزن دی وجوهات دي چې په سلمان خبره وکړه چې هغه نه د تعلیم نه پوتې شي اشه سلمان ته میشه در وشیا چې د میشه کا قبائلی سیمه وکسي په د شمیش د فیمیل ایجوکیشن خبره وکي هغه فیمیل اچکیمه کالج لیول ته روشي د کالج پر سبق حاصل کو اکثریت د میش فیمیل یونیورسيټي ته د پرمیشن نه ورکوي چې د مزید خپل تعلیم چې د حاصل کو ته په نظر سره اکیم فیکٹرز دي او کیم بیریئر دي چې هغه په وجه میش باندې لنه د تعلیم نه پوتې شي جی بالکل د میجر ټرایبل بیلډ چې وکسي په دا شی د فیمیل ایجوکیشن د ته بالکل اهمیت نه ورکړي د واجه دا دو چې د میش چره ایجوکیشن د فیمیل هغه د نشد برابر دی او کچیره یو پلور یا ورور د خپل خور لیر روح حوالی ایجوکیشن په وکو د کالج لیول او مزید د یونیورسيټي ته ندرې دغه ډېر وجوهات کېدای شي پاشه چې کوم اهم وجوهات دي پاشه تقریبا اول چې کوم دای فیمیل ایجوکیشن چې کوم دای یا کو ایجوکیشن کو ایجوکیشن چې کوم دای دا د میجا چې کمیونټي د فیمیل پر نه خوښوي په دوم نمبر کمیجا وکسي غي خور یا یو ورور وی اول ایجوکیشن تا وځي یونیورسيټي ته لور شي دای خرچې په وشي یا شای وشي دای بیا وځي ګریجویشن وکو او دای کوالټي ایجوکیشن نکو حاصل دای یو خپل چې کیما فیملی وی اکانومي شي 25 شي په هر کې فیکټرز چې دای چینج نه وویني د فیملی ولا دای مزید وی چې یار چې کله میجا د یو بچي ول دغه لیول دای بیو فیمیل څه ضرورت دی دا سه کمیش بل واجه وکسي هاستل سکیم دی فیمیل هاستل دی په یونیورسيټي شه او دا شای میجا فیملی چې میجا خال چې کیند دا نه غوړي د خپل بچي پر چې دای د خپل لیر چې کیما د فیمیل هاستل تا ولا ژ یونیورسيټي تا او دا سه نور وجوهات چې کیم د اکانومیکل چې کیم ایشوز دی د دا مسائل حق دا شي کمیونټي دو او من نن صاحب چې کیما دو کلا کلا سه هراسمنت کیسز وشي په یونیورسيټي شه چې اخته ډیر زیات پروپاګیشن چې کیم د په میډیا ملاو شي دغه واجنه خلک چې کیم دی دغه د مزید د خپل بچي چې کیم دو هایر ایجوکیشن تا یا یونیورسيټي ته نه لاږي حکمیش دا شای وکسي په یو یونیورسيټي یا ډیفرنٹ ډیر جاین شای وکسي کا چیرته چې بعد خلک ورته ش خلک ډیر زیاتای دي چې وا سوسايټي سسټین وی اټ مینز دلته ش خلک ډیر دي مخبل ایکسپیرینس کیم کړی دی په یونیورسيټي شای په ډیر جاین ش خلک شته دی یونیم پوینټ داس به یونیم جوړی شي چې کیم د هراسمنت وشي یا چې مسائل روح شي اغ په واجه باندې چې میجا یو تعلیم غوند ضروری شي بیا د فیمیل پر چې کیم په میل نه ضروری دی رتم کاونه انتهایی غلطه ده خطرناک لیول دی او ادغ پر کچری میج وکسي یو صرف یونیورسيټي نه د یونیورسيټي د میجو فیمیل ولا جلا ورته داس مسائل رغله داسې کچری د تعلیم نه لره یو په غرق شي د سوشل میډیا نه لره د موبایل نه لره چې کیم میج غوړي میش کمیونټي غوړي چې کدا شای وي به دا مسائل نه وي په داسې جاین شي په داسې علاقې کې شه داسې کیسز رودریمی داسې مسائل رودریمی میش فیس کړي دي لہذا زدا یا چې دا صرف ریزن نه دی چې کی مین ریزن دی زدا غوړه چې کی میش هایلایټ کاونه غوړي د بچر هغه د تربیت کاونه
چې کیم میجا د بچي یا د بچي چې کیم دو پکور دو چې میجا هغه چې کیما دو پوی کی په دغه شی باندې تربیات یو کی چې د تا چ پکور دو امپاور کی امپاورمنت انتهایی ضروری دی چې د تا دا وش پتا ولګي چې زه یونیورسيټي ته درېما موته چ پکور دو موته اکشن په کیم جوړ شي او کیم کا سره کیم ریزیګنیشن یا کیم کا سره چ پکور دی او کا ریاکشن جوړ غي موته کیم قسمه پکور دی دا صرف د یونیورسيټي خبره نه دا په فیملی شه ته چ پتا وي دا سه بهر ته دا سه ایجوکیشن چې کیم انسټیټیوشن ته چې دریمي کچېره یو میل یو فیمیل په دغه شی پوي وي چې موته د دغه کاس سره دغه سټاف سره په کیمه طریقه سره خبره کاونه په چار دو کا شر ریسپانس وی سره ممکن قسمه ریسپانس په کور د خپل چار چلاونه ایجوکیشن چې لیمټس دا لیمټس خپل سلف ریسپیکټ پته دی بل نه په چار اچھا لکه سلمان میجو خبره وای کی چې لکه تو چې کیمه خبره وکړې کیم پوینټ ته او کا کړل چې دا د وجوهات چې دغه په وجه باندې د مشپان لینا د یونیورسيټي د تعلیم نه پوتې شي ځکه چې کایوا خور لیر کالج تر ورسي کالج لیول ته د تعلیم حاصل کو دا مطلب دی چې دغه فیملی ول چې کیم دی د فیمیل ایجوکیشن په اهمیت باندې پوي دي چې د خپل خور لیر ته لکه تعلیم ورکا کالج ته ورسول مزید تعلیم چې کیم پوتې شي هغه وجوهات وشول خو په دغه شی د مو سہولتونه وز دغه دی چې آیا مشتا دا ډور چې کیم په میشه دی کیم تحفظات میلاري آیا دا ډور مشتا ختمول په چار دی کده دغه ډور نه تشته په چار دو تر په منډه په چار جی بالکل میج تو سټول دغه سیم کمیونټي سره تعلق لري وسم دا خبره او چې تحفظات هر چا په خپل جی صحیح دي خو بالکل مشتا منډه نه دو په چار دغه شینه دغه حال چې کیم د تعلیم د او کمیش د تعلیم نه منډه وای په دغه حلقاونه او مشتا مسله جوړه شي او میج کا چیرې په چړ کیږي دا سه او بار بار په چړ کیږي دا سو میجا واتلای هنه شي مشتا په چا د خپل ځان نه امپاور کی چې کله میجا امپاور شي میجو ډور ها ختم شي هر جی توتلای ها شي دغه چې کیم شي اگزامپل ز تو تا درکې پیاونه پر هغه کمیجو د ایو بلډینګ اگزامپل اوخلی کچېره میج د بلډینګ یو بنیاد وی اماز بیت جوړ کی مو مقصد د تربیات سره دای د امپاور کاونه سره دای بیا هغه بلډینګ مخته فردر کمیش پوس جوړاوی بیا دال وړینا دغه نسکوري جنا د سیلې توفانه مسائل سره لہذا کمیجا داسه پل چې کیم فیمیل وی یا کمیونټي وی هغه امپاور کی تربیات یو کی میجو ان شاء الله مخته دریمی نه کې ډور پچټ رو تاګار شو ان شاء الله خپل صحیح کیږي تعلیم پزایا اچھا سلمان لکه د تو ډیره مهرباني ډیره خپلې خبرې د وکړلې په خپلې طریقه سره د میجا د سوسایټي چې کومه مسلې دی د هایلایټ کړلې او هغه خبره اپ پوینټینا چې هغه چې د ډیره خلک په مایند شي دی او هغه تحفظات چې کوم دی د لاري چې دا مشرنګ ورکولای شي په منه ته ډیره خپلې خبره وکړلې ډیره مهرباني تو خپل قیمتي ټایم مشته وکړلې دا غوا د میش سره د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکی یو ځوان یو د میش ورور سلیمان چې دغه امفیل اسکالر هدای او دغه د سوسایټي د بهتري د پورا د میش د ورنه خوانګي د کیریئر کونسلینګ د پورا دای په داونه چار کو دا خبره تصور ودلې او یقینا چې ډېر سوالونه چې کیم دي د تو په مایند شي وي هغه کلیر شي وي میشو په بل لاسه پودکاسټ شي یو بل درین ول ما اول مانو کوي او ربلي مختلفه مسلې باندې تو سره خبرې کوي وسه مشترکه اجازه دی الله په امان.